قرآن الكريم مشركان وبياني سيدا بيوم التويل لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ولا قرآن بأورهم أو شربهم يو عادة لتلاد يهود بياني يهود بيوم التويل وسمعنا وعصينا أور بي منو بينا عمل بلبكو او یو عادت الله تعالی د مسلمان و بیانوي مسلمان به ویل سمعنا و اطعنا او به هم او منو به هم نو د مسلمان شان دا د مجلس په آدابو کې د اورېدلو غهمي د منلو غهمي او چې کله خبر د قرآن کریم راسي سکله خبر ازما خبر څه توجه وکړي سکله خبر د قرآن کریم راسي د قرآن کریم دو آداب الله تعالی مو ته بیانوي او د هغه نتیجه را باندې بیانوي زه د ټول خلکو توجه د ځان لپاره غواړم خالي زموږ څومره وروسته تقریرونه وي هغه وخت به ته د تقریرو اثرات اخلي په زړه کې ستاسو متوجه شئ د قرآن کریم دو آداب القرآن الكريم بياني أو داغ نتيجة بياني وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الله تعالى بي كچيري دخلاي رحم غاري كچيري دا غاري سي پرموش بند الله رحم وسي دو کار وكي يو دادي سي قرآن الكريم ويلگهدي دا قرآن الكريم بتوجه سر أوري یو سماع ده یو استماع ده یو سماع ده یو استماع ده سماع ده اورېدل ته ډېر وخت یو سړی خبره اوري سوچ یې بله خواته وي یو استماع ده استماع دغته وایي چې خبره واورې او په توجه باندې واورې او قرآن کریم وایي وانصتو پټه خوله به کاږي وایي د توجه د خبرې اورېدو دپاره پټه خوله کېدل دا ضروري دي یو سړی که ګایدلي بیا چې که خبره اوري په هغه سر نه خلاصېږي او نتیجه قرآن کریم بیان کړه چې پر ته باندې به د الله رحم ووري نو که دغه مجلس دغه غواړي چې پر موږ باندې د الله رحم وسي نو چې دا کوم مجلس دی دا په خاموشي واوري قرآن کریم چونکې د ختم قرآن مجلس دی زه ګډ خبرې څومره قدر زما ټیم دی زه خالص د قرآن کریم باره کې کوم بس دا د قرآن آیاتونه دي زه بېرته یې په دا خپله ژبه در منتقل کوم قرآن کریم د قرآن کریم باره کې دوې خبرې کوي قرآن کریم د قرآن کریم باره کې دوې خبرې کوي یوه خبر دا چې په قرآن کریم کې شک نشته په قرآن کریم کې یو شک نشته بله خبر دا چې قرآن کریم ټوکې نه دی قرآن کریم مذاق نه دی الله تعالی فرمایي الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه الله تعالی وی دا یو کتاب دی دغه کتاب چې دا د هدایت خاص کړی دغه کتاب دی په دا کې شک نشته لا ریب فيه په قرآن کریم کې یو شک نشته په ماضي کې څه سوي وو قرآن کریم دا بیان کړی دی دا یقیني دی اوس یې ما ورته څه ویلي دي دا هم یقیني ده سبا به څه کیږي ما ورته قبر لرو ما ورته اخرت لرو د پولیسورات 500 کاله یاد ده د دوزخ د 80 کالو لاندې کډی دی او د جنت دومره پراخه دنیا ده دومره پراخه دنیا ده چې دا اوه اسمان او مځکې په اوږده سره کښېږدي دا د جنت سور دی جنت قرآن کریم چې دا خبرې ما ورته کړې دي دا یقیني خبرې دي په دا کې شک نشته او دویم خبره الله تعالی دوه قسم اخلي له دوه قسمو بعد بیا یوه خبره کوي والسماء ذات الرجعه والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل الله تعالی د اسمان قسم اخي الله تعالی د مځکې قسم اخي بیا وی د قرآن قول فیصل دی وما هو بالهزل قرآن ګپه نه ده قرآن ټوکې نه دی قرآن مذاق نه دی ډېر شیان دی چې هغه فضیلت لري له یوه جهته زه د قرآن فضیلت همه جهته دی له هر جانب چې قرآن کریم راواخلې قرآن کریم افضل کتاب دی د چا کلام دی د چا کلام دی د
انه لتنزيل رب العالمين. چا راستولی دی؟ الله راستولی دی. تنزیل من حکیم حمید. چا راستولی دی؟ هغه ذات راستولی دی چې هغه د حکمت والا دی او تمام تعریفونه د الله دي. چا راستولی دی؟ تنزیل الكتاب لا ریب فیه من رب العالمین. دا کتاب نزول دی کتاب دی چې شک پکې نسته، له دی ذات راغلی دی چې هغه د تمام کائناتو پالونکی دی. من رب العالمین. دا ناوله د ذات نه دی، ما ورته نه وو، بیا ما ورته پیدا کړو، بیا ځوانان سو، بیا سپین ږیري چې دا کوم تربیت کېږي ګل الله کوي. دا کتاب د هغه ذات دی. چا راوړی؟ چا راوړی دنیا ته؟ نزل به الروح الامین. حضرت جبرائیل علیه السلام راوړی دی. 400 واره راغلی دی. 400 واره په دا وحی کې جبرائیل علیه السلام راغلی دی. الروح الامین یو ځای کې ما لیدلی دی، یو ځای کې ما لیدلی دی چې له یوه آیت سره به اویا زره فرشتې راتلې د حفاظت لپاره. اویا زره فرشتې به راتلې د حفاظت لپاره. چیرې راوړي؟ چیرې راوړي د قرآن کریم اول مسکن دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ژوند مبارک و. د دغې وجې دنیا دا میټاووالی نسي علی قلبک د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر زړه باندې، د رسول الله صلی الله علیه وسلم پر زړه باندې لتكون من المنذرین. کټي مو پر رب وګیا کما زبده د قرآن کریم کا کما زبده بلسان عربي مبين. خالص عربي زبده، خالص عربي زبده او تر ټولو اسانه زبه عربي. کشنی دی کشنی دا تو میاستو د لس میاستو هر څه ورته وایي سر یې نه په خلاصېږي. څو ورځې ورته الله 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 بس دا مې بیا په خوله کې. تر ټولو اسانه زبه د عربي زبان ده. بلسان عربي مبين. خالص عربي زبه ده. په قرآن کریم کې څه الفاظ شته دغه باره کې بعض علما خو دا وایي چې غیر عربي دي، خو بعض علما وایي چې دی عربي ده. په نورو ژبو کې استعمال او خالص عربي زبان. په کومه میاشت کې نازل سو؟ دغه میاشت هم قرآن کریم را الله راشي شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن. دا میاشت دا د روزي بابرکته میاشت وه. دا میاشت د روزي بابرکته میاشت وه. هر میاشت کې هر روزه کې جبرائیل علیه السلام راتلی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیا د قرآن دور کولی. او چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم رحلت باندې تېر شو دغه آخري کال و جبرائیل علیه السلام بیا راغی. 2 وارې په کال باندې دور ورسره وکړي په روزه کې. 2 واره دور جبرائیل علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره وکړي. او بیا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره بي فاطمه رضی الله عنها ته وویله. بیا ورته ویلې راسه خبره به درته وکړم. ورته ویلې زما اندازه ده